د کوز د ردنزي ګدر یار محمد خان ویلي دي چې 3 کاله وړاندې د دنه تختولې شوی گاډي په ګلګیت کې ولاړ سړی ښکاره دی خو د اف آی آر اندراج باوجود دته گاډه میلاو نشو چکدرا پریس کلب کې خبري غونډه ته د وینا په وخت د دړکه ور کړی دا چې کچری دته انصاف او گاډه میلاو نشو نو ځان با د بچو سره د ډی جی د دفتر مخې ته اوسېږي د یار محمد خان او ملګری خالد خان وینا ده زه ادم لري اوسیدونکی یم او ما به یو گاډه به مې چلاو ټیکسي باندې په دې کې سورلۍ په شکل کې 2 لکان یو جنې راغلل دا ما به وړله چترال ته بیا چې مې چترال نه واپسې سوات ته وړل په سوات کې 2 زمانه گاډه واغستو بیا ما یې پایارو کو د رحیم آباد په تانړه کې به وینګوره کې باغی پایار کې چې کم دانو د ملزمان ناصر ولد ایزول مټا روډینګار او شیر علي ولد ګلسید او بیا د شیر علي پلار ګلسید او دا جنې چې کوم نو دا د ناصر خزوه دا پولیس ونیو په دې کې چې کم دانو دوی جیل ته لاړل بیا د جیل نه پس راووت اوس په تاریخ چلیږي او گاډه دوی په ګلګیت کې چا سره ودرولې ده گاډه په ګلګیت کې ده 3 کاله وشو غالبا چې د واردات شوي زما سره خو گاډه ما تر اوسه پورې میلاو نشو او زما د دې گاډي نه ډېرې پیسې نور په دې منډو تړلو په دې ولګېدې او 200 نشته دی چېرې مزید مونږ منډه تړلو نو زه آی جي صاحب خیبر پښتونخوا نه او د ډي جي صاحب سوات نه مطالبه کوم جزانه سوال ورته کوم چې زما دا ریکوري وکړي ما ته دا گاډی والی شي زما کیس په سوات کې چلیږي په سیدو کې خو د دنه هیڅ قسم ریکوري نه ده شوي په دې ګاډي کې لایسنسداره تمانچه پرته وه هغه نه ده ریکور شوي بیا په دې ګاډي کې زما پاسپورټ پروت و زه سعودي عرب ته ځم راځم هغه پاسپورټ دوی ماله دلته کې چکدرې په تاڼه کې په هغه ورځ حواله کړو او دا اف آی آر چې کوم دی دا په 15/9/2020 کې شوی دی نو 3 کاله وشو لکه ما ته زما د ګاډي نه ډېرې پیسې 7 روپو گاډی او 12 لک روپۍ نورې ولګېدې خو هېڅ قسمه انصاف ما ته میلاو نه شو لکه گاډی معلوم دی د سوات پولیس زما سره لاړه 2 پیرې لاړله خو لکه هغه سړی وایي چې گاډی ما په 6 لک روپۍ اخیستی دی تاسو ماله پیسې راکوئ او زه به تاسو له گاډی درکړم نو هغه پولیس یا زموږ سره تعاون نه کوي یا د سوات پولیس یې راوستی نه شي گاډی نن هم ولاړ دی د هغه سړي سره او په هغه باندې اف آی آر شوی دی عبدالغفار ولد عبدالرازق سکنه اول پول ګراوند مچنۍ ګلګیت او دوی دا روزګار دی دلته کې دوی گاډی وهي هلته ګلګیت ته بوځي په دې هلک بل اف آی آر دی د بټخیلې کې د پلی هغه گاډی د پسکردو کې خرڅ کړی دی اوس په تیملګري کې پایار دی هغه گاډی د پسکردو کې خرڅ کړی دی دا د روزګار دی بس دغه طریقه کار دی چې گاډی دلته وهي او هغه خلکو له ورکوي هغوی مخکې خرڅوي ما نوم خالد دی زه د علي مس اوسېدونکی یم د دنه دا گاډی چې کوم په سوات کې تښتېدلی دی د هغې نه پس زه د دې بایي سره 3 کاله د سوات د عدالت ته لاړم او رالم که زمونږ دا خبره نه منظورېږي نه دغه کېږي نو زمونږ واړه واړه بچي دي د ځان څه به تیل ویسو او د دې ډي آی جي صاحب د کور مخې ته به یې په ځان واړو ایسته به دا قصه به ختمه شي او که دا نه نو زمونږ د دې ګاډي دا مسله دې حل کړی شي جی